بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نیکی توفیق هم الله تعالی ورکوي او د بدۍ نه د بچ کېدو توفیق هم الله تعالی ورکوي. په دې معاشره کې څه خلک الله تعالی صرف او صرف د خلکو د خدمت دپاره پیدا کړي. خیر که د هغو سره سودنې یا مال او دولت الله پاک دغې څیزونو ته نه ګوري، خو چې څوک د الله تعالی خوښ شي نو هغه د خپل انسان په خدمت کې راولي. په 2022 کې چې کوم سیلابي یو عذاب راغلی و، عموما ټول پاکستان د هغې نه افیکټ شوی و، خاص کر بیا په کې پی کې بیا تحصیل بحرین ډېر زیات افیکټ شوی و. نو په هغه سخت حالاتو کې زموږ چې د دې قوم کم نمایندګانو هغه نمایندګان بیخي غیب شوي وو، او که زه ووایم د اوسه پورې هغو په هغه طرف باندې نه دي راغلي نو دا به غلطه نه وي. خاص کر زموږ چې کوم ویلج کونسل اریانی دی نو په هغه طرف باندې څوک نه دي راغلي. په دغه سخت حالاتو کې د دغې قوم یو بچی ډیر زیات د هغې قوم دپاره افرټس کړي دي، ډیر زیات تکالیف برداشت کړي دي، او د نن ورځه پورې لګیا دی خپل قوم لا د ریلیف ورکولو کوشش کوي. نو دا نننۍ معرکه زموږ د مولانا محمد ایاز صاحب سره دی چې د هغه له اولنۍ ورځې نه واخله د اوسه پورې دغه قوم خدمت کوي. نو مولانا صاحب د ټولو نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په هغه سخت حالاتو کې د خپل قام سره ولاړ وئ او اوس هم د خپل قام دپاره هلې ځلې کوئ. نو شکریه ادا کوم ستاسو ډیر زیات. یو تاسو ته کوم مولانا صاحب چې کم حالاتو باندې تاسو تیر شوي په دغه جرنی کې، د دې علاوه څه درد تاسو د خپل قام دپاره لرئ، هغه درد هغه کم جرنی چې تاسو کړی دی د هغې هغه سمري تاسو لږ بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو وړاندې زه خو د علي ورور ډېره شکریه ادا کوم چې هغې راغله زموږ خواله او زموږ یو ناچیز بنده سره کېناستو او د هغه سره چې کوم دی خپلې خبرې شیر کړي. نو بس سړی په خپله څومره عظمت لري، څومره لوی وي او دونه هغه بل یو ورور ته هم ډېر په درنه دروند نظر باندې او ډېر لوی احترام باندې ګوري. نو الله تعالی دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي. دا کومه خبره چې تاسو وکړه جي چې یاره 2022 کې چې کوم سیلاب راغلی و، نو زه خو څه به ووایم، خو دومره قدرې به یو څو خبرې به خپل تاسو سره شیر کړم چې هغه وخت کې په موږ باندې ډېر زیات بد حالات تېر شوي. یو خو دا خبره وه چې شپې یوې پورې موږ خو رابطې به کولې، کوم شپه چې سیلاب راغی نو د یوې نه تقریبا یوې بجې نه اخوا رابطې ختمې شوې. نو موږ سهاره پورې ناستو، چې سهاره پورې موږ ناستو نو سهاره موږ چې ووتل نو په دې برابر هم ډېر غټ نقصان شوی که نه، مینګورې ایریا باندې سیدو ایریا باندې. نو بهرحال هغه ورځ ډېر خوب نه دی کړی. بیا موږ الله تعالی موږ له توفیق راوکړو او الله تعالی د خلکو خدمت زموږ نه باغستو، الله تعالی دې قبول کړي. نو بیا موږ هغه هلې ځلې هلیکاپټرې تقریبا هغه اریانې ته لاړو، خو زموږ دا یقین نه و چې اریانې کې به خلک ژوندي وي او موږ به څو د دې خلکو سره ملاقات کوو. خو زموږ صرف دغه تمنا وه چې لاړ شو وګورو چې یاره دا خلک سیند وړی دی که د غر لاندې کړی دی. نو کله چې موږ هلته کې لاړو نو ما خو د ډېر د شکرۍ نه او د ډېر زیات د خوشحالۍ نه وجړل چې هلکه دا خلک ژوندي دي لا، او نور چې کوم هلې ځلې موږ کړي دي نو هغې کې موږ ته ډېر لوی مرحلې مشکلات مخې له راغلي وو، ځکه چې د یو ریپورټ نه خصوصي جهاز طیاره اوچتول یو محلې لپاره دا ډېر ګران کار دی. بیا چې کوم دی خپل بالا افسرانو ته د خپل د اواز رسول، مولانا شاکر صاحب چې بیا څومره منډه ووهله دې دپاره، ټیک ده د هغوی خدمات هم د قوم نه چې پټ نه دي، الله تعالی دې قبول کړي، اجر ول ورکړي الله تعالی دې. او دغه شان دي لکه ډېر زیات موږ باندې حالات راغلي دي، خو هغه حالات داسې دي چې هغه د ویلو نه دي. لکه موږ پکې انتظارونه یو ځای ته مینت د شپې بل ځای نه، ټیک ده، خو الحمدلله څه داخله خوش قسمت او څه زموږ سره فکر داسې و چې کیدای شي موږ په اخلاص باندې لګیا وو که نه، نو الله تعالی موږ له هغه توفیق به راکوو. نو موږ پوه نه وو چې دا موږ چې څه کړي دي دا څنګه شوي دي او دا په کوم طرف شوي دي، خو بس الله تعالی د دې اریانې قوم سره غیبي مدد و او الله تعالی زموږ په ذریعه باندې وکړو. او زه بیا هم معذرت کوم د خپل قوم نه چې په هغه حالاتو کې هم اکثر داسې کسان وي چې هغه زموږ نه نظر انداز شوي دي، زه د هغوی نه هم معذرت کوم. الله تعالی دې تاسو له اجر درکړي. دا کم خدمت چې تاسو کړی دی یقینا دا قابل تعریف دی او الله تعالی دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. مولانا صاحب دا راته ووایئ چې نیکسټ پلانینګ ستاسو څه دی او څه سټیپ د دې خپل قام د ډیولپمنټ لپاره اخیستل غواړئ، هغه سټیپ تاسو بیان کړئ. د هغې په هکله باندې زه خو صرف دومره ووایم چې څه کوي الله تعالی کوي. نو انشاءالله تعالی زما په خپل ذهن مطابق علم مطابق زموږ په دې ځای کې ما ته د 3 څیزونو پرابلم ښکاري. یو خو د پټو د اوبو مسله ده، که تاسو خیال وکړئ نو پټي تر اوسه پورې شړ پراتې دي.
دویم دا چې یاره په دغه ځای کې د پاکو اوبو چې کوم د انساني لکه اهم ضرورت دی د هغې واټر سپلای سکیم چې کوم دی هغه بحال نه دی. زما نیکسټ دا پلان دی انشاءالله تعالی که الله تعالی ته منظوره شي ما وایي چې یو جنرل ټینکۍ په کونیټ کې به انشاءالله یو هفتې نه پس زه کار شروع کوم چې کونیټ کې یو جنرل ټینکۍ جوړه شي د هغې نه کنیکشن د جبرکس ته هم لاړ شي ځاني کنیکشن یو ځاني کنیکشن چې کوم دی نو هغه د درلام ته راشي او کونیټ والو ورونو ته د ځاني کنیکشن میلاو شي نو دغه شان سیستم وشي نو انشاءالله تعالی را روان آینده چې کوم د سیلاب هم محفوظ وي او زموږ د خلکو ته د اوبو د ضرورت د ټینشن به ختم شي. او بله خبره ده دریم نمبر ضرورت چې تاسو ته ما وایي چې ډېر اهم دی هغه د پول دی. نو پول خو زه خپل اریاني قوم ته سلوټ پیش کوم سلام پیش کوم چې دا ډېر ژوندی او ډېر یو ننګیالی قوم دی چې دوی په هر مشکل کې چې کوم دی دوی چاته لاس نه دی نیولی دوی خپل الله تعالی چې دوی له کوم صلاحیت ورکړی دوی هغه استعمالوي. نو زه دوی له سلوټ پیش کوم او دا مو سره انشاءالله تعالی د الله سره وعده ده چې په دې پول کې موږ الله استخلاص بهرحال کړی هم دی او انشاءالله تعالی آینده ستاسو علي صاحب سره ما وختي خبرې وشوې او چې هغې ته ما چې د دې څونه رسۍ لګي نو انشاءالله تعالی هغه به هم که خیر الله پاک به وکړي. مولانا صاحب یو بله اهمه خبره مونږ اینو چې زمونږ چې کوم نوجوانان دي د تحصیل بهرین الحمدلله په هغو کې اویرنس پیدا شوی دی. که مونږ وګورو بیکورډ هسټري ته نو د 2010 نه والا د 2023 پورې دغلته کې مختلف قسمه ګورنمنټس راغلي دي خو په هغې کې چا هم زموږ د خلکو لپاره داسې ایفرټس نه دي که نه. نو اوس مونږ وګورو چې زمونږ دغه نیو جنریشن مختلف قسمه شعبو کې اکټیو پارټیسپیشن کوي او خاص طور باندې کوم پالیټکس چې دی په هغې کې ډېر زیات زموږ دا خلک مخکې دي زموږ دا نوجوانان خاص کر. نو داسې دي نوجوانانو له تاسو سم میسیج ورکول غواړي چې دوی ټول په یو پلیټفارم باندې راغونډ شي او د دې خپل سوسایټي چې کوم مسلې دي هغه مسلې په جمع باندې حل کړي. الحمدلله زموږ نوجوان ته الله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي. قاسم علي شاه صاحب یو بوک کې د هغه د تحریر لیکلی دی چې یو سړی وفات کېدو نو کله چې د زنکدن دا ټایم و نو د ده مخې ته ډېر شکلونه راغلل نو هغه دې کس ته ډېر په غوسه کې کتل او ژړلي. نو دغه د چا چې زنکدن و دې د دې نه تپوس وکړو چې تاسو یې څوک دویم دا خبره چې تاسو ژاړئ ولې او دومره غوسه کې ماته ګورئ. نو هغه شکلونو دې کس ته دا خبره وکړه چې موږ هغه صلاحیتونه یو چې الله تعالی په تا کې پیدا کړي خو تا زموږ نه کار وانهغوستو ستا مرګ سره موږ له هم مرګ راغی موږ په دې باندې ژاړو چې لکه تا موږ ولې ضایع کړو. نو زما خپل نوجوان ته دا درخواست دی ټول نوجوانانو ته الحمدلله الله تعالی هر نوجوان ته صلاحیت ورکړی دی او قابل ترین خلک دی. نو زه وایم چې زموږ دا صلاحیتونه دا د پالټۍ په اختلاف کې او د قومولۍ په اختلاف کې او د نسب او د خیل په اختلاف کې دا غټه یره ده چې یاره زموږ دا صلاحیت په دې کې ضایع کېږي. نو د دې خیل او د دې قومیت او د دې تعصبو او د دې پالټۍ نه زه وایم چې دا ټول وروسته غورځول پکار دي، دې نه وتل پکار دي، خپل مخې ته خپل یو ټارګېټ ایښودل پکار دي چې یاره موږ هم به اریانی قوم هغه چې هر پالټۍ والا وي هغه چې هر تنظیم والا دی هغه چې هر قبیلې والا دی خو چې زموږ ټول مشترکه یو ټارګېټ وي هغه ټارګېټ دا وي چې موږ به د اریانۍ کې انشاءالله تعالی هیڅ قسمه هغه خبرې به نه پاتې کوو چې هغې سره زموږ اریانۍ ته نقصان وي.